बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया टॉपिक दे ला ऑफ मास सेक्शन। د لا ऑफ मास सेक्शन په باره کې به خبرې کوو. اول په سر وایو چې لا ऑफ मास सेक्शन چا پیش کړی و، نو دوا ناروین ساینټیسټو K2 میکزیمیلن ګولډبرګ او فیټر ویک په 1864 کې دیو د څه چلو کو چې ریاکټنټ به راوغستو، مطلب کیمیکل به راوغستو، ریاکشن به کوو، س کمپاوند به راوغستو، مختلف قسم ریاکټنټ به راوغستو، هغه به یو ځای کوو، دا غینه به پروډکټ جوړول. نو په یو ټایم به سیم وو، دیو په سر ټایم کې ریاکټنټ کم راغستل او په سر ټایم کې به ریاکټنټ سیوا کول، او بیا به دا کتو چې د ریاکشن سپیډ چې دی نو په دې موږ چې کله ریاکټنټ کم راغستی دي نو په دې کې ریاکشن په کم سپیډ باندې شوی دی، او کله چې موږ ریاکټنټ سیوا کړی دي نو ریاکټنټ د دې سره د دغه ریاکټنټ د سیوا کېدو سره سپیډ څنګه دی. دغه نور سودی یو سټیټمنټ ولیکو. سټیټمنټ موږ څه ته وایو؟ ساینټیسټ چې کله کمی خبرې لیکلي یا ویلي او هو به حق خبرې موږ راوالو او هغه ولیکو، دغه ته سټیټمنټ وایي. نو دی وی چې the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant, each raised to the power coefficient in the given balanced chemical equation. په دې سټیټمنټ کې یا چې د دې کوم د ډیفینیشن د کوم خبرې د ساينټیسټو کړي دي، نو پر سټیټمنټ کې ډېری خبرې دي، په قلاره به حل کوو. اول په سری ویلي دي چې د ریټ اف کیمیکل ریاکشن، د کیمیکل ریاکشن ریټ مین سپیډ، نو د کیمیکل ریاکشن سپیډ چې دی وای دا ډایرکټلی پروپورشنل له چاته ریاکټنټ خو هغه ریاکټنټ په بس کې په مولر کانسنټریشن اف ریاکټنټ کې وای، مطلب دی وی چې د کیمیکل ریاکشن سپیډ چې دی نو دا به ډایرکټلی پروپورشنلی مولر کانسنټریشن اف ریاکټنټ پروډکټ ته، د مولر کانسنټریشن اف ریاکټنټ پروډکټ ته. په دې باندې خبره کوو، خیر پوهه او بشي. کانسنټریشن اول په سر وایو چې کانسنټریشن څه ته وایي. مولر کانسنټریشن دی ویلې دی چې مطلب ریاکټنټ دی او ریاکټنټ کې زموږ سره 2 مولا یا 3 مولا راوځي کېږي او د ریاکشن کې موږ لفراډ راکړي. نو آیا کانسنټریشن څه ته وایي؟ کانسنټریشن موږ وایو نمبر اف مول ډیوایډ بای والیوم. زموږ سره په یو کانسټنټ والیوم کې، په یو سپیسیفیک والیوم کې چې څومره زموږ سره د ریاکټنټ مول دی، هغه د ریاکټنټ مول ته موږ څه وایو؟ کانسنټریشن. کانسنټریشن زموږ سره برابر دی د ریاکټنټ خو ریاکټنټ به زموږ سره بس کې نمبر اف مول کې ډیوایډ بای والیوم. نو کانسنټریشن چې دی دا به نمبر اف مول ته صحیح ډایرکټلی پروپورشنل وای، نمبر اف مول ته به صحیح ډایرکټلی پروپورشنل. او والیوم چې دی نو والیوم په دې ځکه کانسټنټ دی. څه کوي؟ د نمبر اف مول اف ریاکټنټ ډیزالو ان ا ډی ایم کیوب اف سولوشن. په یو ډی ایم کیوب سولوشن کې چې څومره نمبر اف مولز ډیزال کیږي نو دې ته موږ څه وایو؟ کانسنټریشن. دې ته موږ څه وایو؟ کانسنټریشن. مثال په تور باندې زموږ سره یو کیوب دی، په هغه کیوب کې د دغه سولوشن یا د دغه سالوینټ والیوم چې دی، دغه سولوشن والیوم چې دی هغه به صحیح سیم وي. والیوم به موږ نه سیوا کوو، کمو به، خو د ریاکټنټ مقدار چې دی هغه به سیوا کوو او کمو به. نو موږ ځکه وایو چې کانسنټریشن چې دی دا څه شی دی؟ نمبر اف مول اف ریاکټنټ ډیزال ان ا ډی ایم کیوب اف سولوشن. په یو ډی ایم کیوب سولوشن کې چې څومره زموږ سره نمبر اف مول ډیزال شوي دي هغه ته موږ څه وایو؟ کانسنټریشن. صحیح ده. اوس راځو د اولنی پورشن لا. موږ وایو چې زموږ سره یو جنرال ریاکشن دی چې دې ته موږ ریورسیبل ریاکشن وایو. A او B د دواړه چې کله ریاکشن کوي نو موږ له سره کوي C او D راکوي. A B د دواړه چې کله ریاکشن کوي نو موږ له C او D راکوي. وس A او B چې کله ریاکشن کوي او C او D راکوي نو د موږ سره کوم ریاکشن دی؟ فارورډ ریاکشن دی. کوم ریاکشن دی؟ فارورډ ریاکشن. ورپسې C او D د دواړه چې کله واپس بریک ډاون کیږي دا پروډکټ، امنګ له چې کوم ریاکټنټ راکړي نو دا کوم ریاکشن شو؟ ریورس ریاکشن. نو څه کوي؟ دا ما یو جنرال ریاکشن ولیکو چې دې ته موږ کوم ریاکشن وایو؟ ریورسیبل ریاکشن. وس د دې ریورسیبل ریاکشن د فارم موږ ولنۍ خبره کړې ده چې د ریټ اف کیمیکل ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل. د ریټ اف کیمیکل ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل. او ما چې کوم
اکویشن هغه څه دی د اکویشن په فارورډ ریاکشن کې هم دی بل بس کې دی په ریورس ریاکشن کې هم دی. نو اوس موږ وایو چې دلته کې ما لیکل دي څه کوي د ریټ اف کیمیکل ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل. نو دا خبره زره فارورډ ریاکشن د پاره لیکم نو زه به ولیکم څه کوي د ریټ اف فارورډ ریاکشن د ریټ اف فارورډ ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل. د دې کیمیکل ریاکشن په ځای باندې ما را یو سیډول کو فارورډ ریاکشن. نو د ریټ اف فارورډ ریاکشن ریټ اف فارورډ ریاکشن زه په ار خو زما سره څه شو ریټ شو او دا څه شو فارورډ ریاکشن. نو د ریټ اف فارورډ ریاکشن چې ډایرکټلی پروپورشنل دی چاته ایله ډایرکټلی پروپورشنل ټو دی پروډکټ دلته کې پروډکټ مطلب سره ضرب د پروډکټ مطلب سره ضرب. نو موږ وایو چې د ریټ اف فارورډ ریاکشن چې دا ډایرکټلی پروپورشنل دی چاته ډایرکټلی پروپورشنل دی چاته پروډکټ ته. خو پروډکټ بر چای اپ مولر کانسنټریشن اف ریاکټنټ د ریاکټنټ مولر کانسنټریشن ته. نو دا د مسر ریاکټنټ شو. نو اولنۍ خبره موږ په دې کې وکړه چې ریټ اف کیمیکل ریاکشن چې دا په ډایرکټلی پروپورشنل دی چاته د ریاکټنټ پروډکټ ته د ریاکټنټ پروډکټ د ریاکټنټ ضرب ته. نو څه کوه د ریټ اف فارورډ ریاکشن ډایرکټلی پروپورشنل ټو ا کانسنټریشن ضربي بی کانسنټریشن. دا زما سره پروپورشنالټي ساين دی او دا چې کله زل کوم د دې بځای ایکوالټي ساين لګوم نو ریټ اف فارورډ ریاکشن به برابر شي د ایکوال کې اف کې زما سره کانسټنټ دی اف کې زما سره فارورډ ریاکشن شو او ا کانسنټریشن او بل بی کانسنټریشن. ښه کانسنټریشن چې دیم دا موږ په دې بریکټ کې بند دا غیر لپاره دا بریکټ دی او ضرب موږ په دې کې نه لوځو چې 100 سره نه نو ضرب ور سره دا زما سره یو حصہ شو د فارورډ ریاکشن لپاره. د شانتي د ریورس ریاکشن لپاره به صحیح موږ وایو چې دا پروډکټ چې کوم موږ له پروډکټ راکړی دي دا واپس بریک ډاون کیږي موږ سره کوي ریاکټنټ راکړي سره کوي ریاکټنټ دا زما سره ریورس ریاکشن دی. نو ما ویلو چې د ریټ اف کیمیکل ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل. نو د ریورس ریاکشن لپاره به څه ولیکم چې د ریټ اف ریورس ریاکشن is directly proportional to the product of molar concentration of reactant. اوس په دې ټیم کې دا reactant دی کنه دا را یو ځکیږي او دا تی جوړیږي نو دا reactant شو. نو اوس موږ ولیکم چې rate of reverse reaction is directly proportional to C concentration ضرب D concentration. د دې product نه مطلب څه شو ضرب. د دې product نه مطلب دا product نه دی د دې product نه مطلب ضرب شو. نو د دې په ځای باندې زه ایکوال کې ولیکم او ار چې د ریورس ریاکشن د دې لپاره سمال ار ولیکم او سی کانسنټریشن او ضربي ډي کانسنټریشن. وس موږ وایو چې دا دواړه په انیشیل سټیج کې د دې ریاکشن چې د هغه سپیډ به سیوای او د دې سپیډ چې د سمري نیګلیجیبل وای سمره وای د نیګلیجیبل برابر وای. نو د ټایم تیریدلو سره دیو برا یو ځکیږي ریاکشن بکای او دا به جوړیږي دا به جوړیږي کنه یو د ټایم براشي چې په دې کې به کولیجن شروع شي سب شروع شي کولیجن د یو بل سره جنگیدل او د مالیکول په یو بل سره ټکراویږي یو بل سره به جنگیږي ته موږ کولیجن وایو. نو کولیجن به شروع شي د کولیجن په نتیجه کې به د مالیکول انرژي گین کی او کله چې انرژي گین کی نو واپس په بریک ډاون شي او دا به جوړیږي. نو ریورس ریاکشن به سٹارټ شي with the passage of time د ټایم براشي چې څومره زمنګ سره ریاکټنټ نه پروډکټ جوړیږي نو حق عمر ریاکټنټ به واپس پروډکټ واپس ریاکټنټ ته کنورټ کیږي. نو مالک نه دي چې د ټایم براشي چې ریټ اف فارورډ ریاکشن به برابر شي ریټ اف ریورس ریاکشن او دې تم سوایو کیمیکل ایکویلیبریم ورته وایو. نو څه کوه ریټ اف فارورډ ریاکشن به برابر شي د ریټ اف ریورس ریاکشن. وس ریټ اف فارورډ ریاکشن چې د دې په ځای باندې بزو دا ویلیو لګو او د ریټ اف ریورس په ځای باندې بزو دا ولګو. نو ریټ اف فارورډ ریاکشن چې دا به برابر د کې ا کانسنټریشن بی کانسنټریشن او ریټ اف ریورس ریاکشن چې دا به برابر د کې سمال ار سی کانسنټریشن او ډي کانسنټریشن. وس کې اف او کې ار دا دواړه چې د سدي ریٹ کانسټنټ دی ریٹ کانسټنټ دی دوانه سدي د تاسو سره د ریټ کانسټنټ دی چې دی ویلیو معلومیږي. نو زبر د ریټ کانسټنټ یو سیټ ولیکم څه کوي کې اف په خپل ځای باندې ولګم د سیټ ته تاسو څه کې رائټ سیټ تا کې ار چې دی نو د دې سی کانسنټریشن او ډي کانسنټریشن په ضرب کې لري کنه نو د چې په ضرب کې لري د چې دلته کې لاندې راځي نو څه ته راځي ګرایس راځي ډیویژن ته راځي. نو کې اف ډیوایډ بای کې ار او
دلته کې څه شو سی کانسنټریشن ډي کانسنټریشن په خپل ځای باندې ولګي ډي کې اف ته ا کانسنټریشن او بي کانسنټریشن په ضرب کې دي دا چې زه ایکول د رئیس تر واړم دا بس ته راځي ډیویژن ته راځي ها کې اف او کې ار ما و چې دا څه دي او ریټ کانسټنټ دی یا ایکویلیبریم کانسټنټ دی ریټ کانسټنټ دی صحیح ده نو چې ریټ کانسټنټ دی ایکویلیبریم کانسټنټ دی د ایکویلیبریم کانسټنټ لپاره به څه کې سی زما سره څه کېده د دوه ریټ کانسټنټ په منځ کې ریشو ده دا به ولیکو په دې بس بروسو سبا دا ولیکو چې ایکویلیبریم کانسټنټ څه ته وایي خو موږ دلته کې وایي چې د دوه ریټ کانسټنټ په منځ کې چې کوم ریشو وي هغه ته ایکویلیبریم کانسټنټ وایي هغه زموږ سره ظاهري کې په څه باندې په کې سی باندې نو کې سی به زما سره برابر شي د سی کانسنټریشن ډي کانسنټریشن ا کانسنټریشن بي کانسنټریشن صحیح ده ها د دې پورې دا زموږ سره د لا اف ماس سیکشن خبره شو کوم چې اولنۍ حصہ منګه ویلې و اوس په موږ ته اولنۍ حصہ اسانه شي چې د ریټ اف کیمیکل ریاکشن چې دا به ډایرکټلی پروپورشنلی د ریاکټنټ د مولر کانسنټریشن ضرب ته پروډکټ صحیح شو وس کې سی به زما سره برابر شي دلته کې تاسو کې بری ایکویشن کې سی پلس ډي زما سره څه شي پروډکټ دی نو پروډکټ کانسنټریشن ډیوایډ بای ریاکټنټ کانسنټریشن ایکویلیبریم کانسټنټ چې دی کې سی دا برابر دی چا د پروډکټ کانسنټریشن ډیوایډ بای ریاکټنټ کانسنټریشن چونکه موږ پکې سیکنډ حصہ هم رايوځای کړی را سیکنډ حصہ پکې هم دا هغه سره ایچ رایزډ to the power coefficient in a given balanced chemical equation ګورو چې دا څه ته وایي زما سره یو جنرال ایکویشن دی څه کوي یو A دی یو B دی سمال a کیپیټل A پلس سمال B کیپیټل B د دې سمال A او د دې سمال B نه مطلب څه شو نمبر اف مول چې دا A چې دین د څومره مول دی او دا B چې دین د موږ له څومره مول راکړی دی او دا دواړه چې کله ریاکشن وکړي نو موږ له سره راکړي C او D راکړي خو C څومره مول راکړي سمال C D څومره مول راکړي سمال D وسو د دې لپاره ځکه کې C راو باسم نو کې C به زما سره برابر شي کې C چې د لپاره لیکم دا زما سره پروډکټ شو C کانسنټریشن او D کانسنټریشن او دا زما سره ریاکټنټ شو A کانسنټریشن او B کانسنټریشن چونکه تاسو څه کوي دلته کې مالي کې دي چې ریز to the power coefficient in a balanced chemical equation پدې کې چې کوم پاور دی کوم زموږ سره کوفیشنټ دی نو هغه چرته ځي پاور ته ځي لفاظه ځي کوم چې کوفیشنټ دی هغه چرته ځي په لفاظه ځي نو دا A خو موږ راکړی دی چې دا دومره مول دی نو دا به موږ لفاظه پاور ته خېجو نو موږ ځکه وایو چې C کانسنټریشن small c D concentration small d A concentration small a او B concentration small b دې لپاره موږ یو اگزامپل لیکو چې کله زموږ سره N2 + 3H2O رايوزیشن زموږ سره 2NH3 امونیا راکړي دې لپاره موږ کې سی ویلیو لیکو چې دا موږ څنګه لیکو نو کې سی به زموږ سره برابرۍ پروډکټ کانسنټریشن ډیوایډ بای ریاکټنټ دا زموږ سره پروډکټ شو کنه پروډکټ مې دا ولیکو او دا زموږ سره پاور شو موږ ویلو چې دا بل لپاره پاور ته خېجن دا پاور شو دغه شانتي دا ریاکټنټ شو پر ریاکټنټ کې دا زموږ سره N2 دی سره N2 خو چونکې د دې سره مخکې څه نشته کنه چې څه نه موږ وایو ونه سره یو لیکل ته ضرورت نشته دلته کې 3 دی نو 3 به لفاظ وخیږي دا زموږ سره لا اف ماس اکشن